سفیان مقیم د انګلند په ټیم کې شاملېدو والا دی. د خبره کې حقیقت څومره دی؟ آیا واقعي انګلند کرکټ بورډ سفیان مقیم ته آفر کړی دی چې راځه ته د انګلند په ټیم کې شامل شه؟ آیا داسې پوسیبل ده که نه؟ په دې هم ډیټیل سره خبره کوو او سپیشلی په دې ټاپک باندې هم ډیټیل سره خبره کوو چې ولې سفیان مقیم ته د پاکستان کرکټ ټیم کې کنسسټنټلی موقع نه ورکېږي. په دې هم ډیټیل سره خبره کوو. سفیان مقیم حوالې سره به تاسو مختلف تصاویر، مختلف ویډیوز په سوشل میډیا کټلي چې سفیان مقیم حوالې سره دا خبره ډیره زیاته وایرل ده چې سفیان مقیم ته انګلند کرکټ بورډ آفر کړی دی چې راځه ته د انګلند په کرکټ ټیم کې شامل شه. چونکې دې نه مخکې سفیان مقیم کاونټي کرکټ په انګلند کې کړی، ډربي شایر لوبډله ده چې هغې سره سفیان مقیم گیم آلریډي کړی دی. خو په تیر شوي پی ایس ایل کې د اوس چې کم پی ایس ایل تیر شو په دې کې سفیان مقیم آوټسټینډنګ پرفارمنس کړی دی او د دې پرفارمنس نه پس سورسز مختلف میډیا باندې دا خبره جاری کوي چې سفیان مقیم ته انګلند کرکټ بورډ آفر کړی دی چې راځه ته د انګلند کرکټ ټیم کې شامل شه. نو دا خبره آفیشلی انکنفرم ده. دا خبره آفیشلی د انګلند کرکټ بورډ نه یا د سفیان مقیم نه کنفرم نه ده چې واقعي مالا انګلند کرکټ بورډ آفر کړی دی. اور بله خبره، آیا یو کرکټ بورډ داسې ښه کلیعام د بل ملک کلړي ته آفر کولی شي که نه؟ نو په دې باندې خبره کوو. نو داسې کلیعام انګلند کرکټ بورډ ښه کلیعام لکه داسې آفر نشي کولی چې سفیان مقیم ته وایي راځه ته د پاکستان ټیم پرېږده او راځه د انګلند په ټیم کې شامل شه. لکه داسې خو کلیعام آفر نشي کولی. د دې سره د دواړو ملکونو ترمنځ د چې کم کرکټ تعلقات دي هغه خرابېدی هم شي. اور بل دا یو داسې کار دی چې انفارمل غوندې کار دی. یعنی ته څنګه د بل ملک کلاړي ته داسې خشته آفر کوې چې راځه ته زموږ په ټیم کې شامل شه؟ لکه دې نه دا ظاهرېږي چې آیا انګلند کې کرکټ چې کم ټیلنټ دی د هغې کمې دی پکې، یا آیا انګلند بس د پاکستان کلاړیان ځان ته راغواړي؟ ولې انګلند کې خپل کلاړیان نشته دی چې به ډایرکټ ښه کلیعام ښه کولو مطلب د پاکستان سپینر ته آفر کوي چې راځه ته د انګلند په ټیم کې شامل شه. نو داسې ټوټلی ناممکن ده. که چېرې سفیان مقیم انګلند کرکټ بورډ جوین کوي، انګلند کرکټ ټیم جوین کوي، نو هغې دپاره هم یو خپله لار ده. سفیان مقیم به انګلند ته ځي، هلته به کاونټي کرکټ کوي پلس ډومesټک کرکټ به کوي، هلته به خپل پرفارمنس ښیي. د انګلند کرکټ بورډ چې کم سلیکټران دي د هغوی نظر به خپل طرف ته راولي، هغوی به خپل ځان ته اټریکټوي. هغې نه پس په انګلند کرکټ بورډ سلیکټران سفیان مقیم د انګلند د ټیم دپاره سلیکټ کوي. لکه دا نه چې بس راځه بس سبا نه ته زموږ ټیم کې، ولې دا چېرته ګلي محلې ټیم دی، دا چېرته د یو کلي ټیم دی چې یو محلي ټیم دی چې یو کپتان به بل له وایي چې راځه بس ته فلاني ټیم کې سره لوبه کې، راځه سبا نه زموږ ټیم ته راځه او سبا مازدیګر زموږ میچ ته بس موږ راځه دې ټورنامنټ کې موږ سره لوبه وکړه. نه جي، دا داسې نه ده. یو کلاړي به دې نه مخکې چې کوم عثمان قادر د پاکستان سپینر بالر هغه هم آسټرېلیا ته تللی دی، هله تر اوسه د آسټرېلیا ټیم کې نه دی سلیکټ شوی. نو به هم ترو پراپر چینل د آسټرېلیا ټیم ته ځي. نو دې کې فلحال له داسې اتنټک او جینون خبره نشته دی. فلحال چې کوم دا قسم خبرونه تاسو ګورئ دا انکنفرم خبره ده، دې کې لا حقیقت نشته دی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د دې حوالې سره. خیر په دې مو خبره ونه که چې سفیان مقیم ته ولې کنسسټنټلی موقع نه ورکېږي، تر څو چې شاداب خان د ټیم حصه وي، تر څو چې عاقب جاوید د پاکستان کرکټ ټیم سلیکټر وي، تر څو چې مایک هیسن د پاکستان هیډ کوچ وي، نو تر هغې به شاداب خان د ټیم حصه وي. او چې شاداب خان د ټیم حصه وي نو د سفیان مقیم نه مخکې اسامه امیر سره زیاتی شوی دی. اوس سفیان مقیم سره کېږي او سفیان مقیم نه پس هم که داسې ښه بالر راځي نو د شاداب خان په موجودګۍ کې به هغه له موقع نه ورکړلی کېږي. دا اپډیټ شو، خپله رایه کمنټ کولی شئ.